وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النبوي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي عبد الله بن محمد الإمام أبو داود رحمه الله أبي أستاذ عبد الله بن محمد الإمام أبو داود أبي أستاذ عبد الله بن محمد بن علي ابن علي أبو جعفر البنيادة أبو جعفر الحراني حافظ أحاديث يود أيمو جليل القدر کی یوتن عبد الله بن محمد تو ضرور دشت وفات شوه قال حدثنا ابن المبارك ابن مبارك عبد الله ابن مبارك ابن مبارك عبد الله ابن مبارك عبد الله ابن مبارك ابن واضح الحنزلي تبرکی یود ایمو نده یود شیوخ الاسلام نده دا سقو ثبت راوی دے فرقی دے لوی عالم دے منجبت دے مجاہد دے یوصل اتلس دے دے پیدائش شوئے دے یوصل یو اتیا کی وفات شوئے دے اگر وکیل چانا دا محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان جدید کنیا ابو عبداللہ دا یو دا علماء و عاملین نے امام احمد بیدا سقرے ابن معیم سقرے امام بخاری کو ضعفاء کے ذکر کرے دے متأخرین علماء خبر کړي حافظه قوی نوا حافظه چې دا خراب وا ابن عجلان خصوصیت دار چې ابن عجلان دې د مور په ګیړه کې 3 کال تیر کړي 3 کال د مور په ګیړه کې هغه نه بعد بیا د مور ګیړه چې اپریشن شو هغه صورت کې چې دا کله مور وفات شو رشوا اپریشن شو ابن عجلان دا راکو استلی شو او چې راکو استل نو وی کتل چې باپونه شنه کړیو باپونه شنو ورکړیو د قدرې کارو ورکړی باپونه شنه کړیو یو سکاته سرویس ته وفات شوی دی ابن عجلان دا به د کلیش په حوی کې ابن عجلان مور اپریشن شوی دی چې شوی دا راوته دی امام طحاوی مور اپریشن شوی دی چې شوی د مرګ نه وروسته دا راوته دی امام طحاوی اول د امام شافعی رحمه الله په مذهب امام شافعی رحمه الله مسلک په مذهب دارې چې کله زنانه مړه شي ایډه کې بچی وي اپریشن باندې کې هغه راوباسي نه د احناف مسلک دارې چې ښځه وفات شي بچی د دې قادر وي چې دا ژوندی د وخت برابري چې ښځه مړه شي زر راوکړي ګرمې اپریشن وکړه بس بچی راوباسي دا د احناف مسلک دی امام طحاوی چې امام شافعی مولا د مسلک نه خبر شو واوخت امام ابو حنیفه مسلک تا بیا د هغه سړي مذهب باندې نه مرضی چې څوک زما په مرګ باندې خوشاله دي امام شافعی مولا حضور ورکړی و اپرین امام ابو حنیفه مولا بیا هیڅ باندې کړم نو دیو چې امام شافعی مولا مسلک پرې وړل امام ابو حنیفه مولا مسلک تا خبره دا ده ابن عجلان 3 کال د مور په ګډه کې پاتې شوی 3 کال هغه نه پات را اوې سبق سړی او چې دغه باخونه شنه کړی هغه د کثیر قاقا ابن حکیم نا دا قاقا ابن حکیم الکنانی المدنی نے امام احمد ابن معین وی دا سیکره راوی اگر عن ابي صالح ابو صالح دا سامان زیاد من ذکوان مدنی نے دا سیکره راوی دې ته زیاد څه کوي زیتون په کوفی تراوړه په زیاد باندې دا مشهور زیاد دا یو سره یو کې وفات شوی هغه ورته عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه هغه ورته چانا د ابو هريره رضی الله عنه دې په نوم کې اختلاف دی لیکن راجح قول دار دې نوم څه شه عبد الرحمن ابن صخر الدوسی الیمانی دا د یمن اوسیدونکی دی یمن کې به د دوست قبیلې سره تعلق او دا نسبت یو یمانی قبیله تشریح په یمن کې ځکه یمانی ورته ویل
دی اسلام راوړی په لاس د طفیل ابن عمرو دوسی باندې دا د قوم سردار د هغې په لاس باندې ایمان راوړی دی او دی په هغه وخت کې هجرت وکړو چې نبي علیه السلام دې وخت کې غزوه خیبر کې دا هم کال د هجرت باندې ایمان راوړی دی او لیکن خصوصیت یې دا دی چې ټول عمر سر کړی په طلب د علم کې سر د مشقت نه ټول عمر دا سر کړی په طلب د علم کې سر د مشقت نه ځکه داسې ورځ راغلی ده چې ټوله ورځ د یوه کجوره خوړلې وه او په یو کجوره باندې ګزاره ټوله ورځ کوله دا به څوک وکړي او اوس چې راځي جومات نه ست پراټا دې راکاږه علیه سهر شپږ پراټې وخوري مدرسې ته راشي یا وخت کې مې اته خوړلې او ټوله نن راوختي راته پراټې کمې راوړې څومره دې وخوړې شپږ دانې وخورې مې ویې ته وګورې نو وګوره ابو هريره علم حاصل کړی سره د مشقت نه یوه خرما به خوړله ابو هريره وایي موږ به د ولږې د وجې نه د صبحې شو کله به بېهوشه شو پراته به وو بیا خلکو موږ باندې پښې کېښودلې او زموږ دا سوټونه موږ په لکه باندې وهلو بیا ابو هريره لیونی شوی دی نو هغوی قسم دی که موږ لیونتوب نه وو خو د ولږې د لاسه به موږ بېهوشه شوي وو نور به زموږ طاقت په دې باندې نه وو نو نبی علیه الصلاة والسلام ابو هريره ته چې ورکړی دی دې ته د علومو د مشکاتو د نبوت نه یوه حصې ورته ورکړې هغه داس چې ابو هريره رضی الله عنه یو ځل لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې زما حافظه خرابه ده حافظه مې قوي نه ده یو څه چې تا نه یاد کړ بې ته یېرېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څادر وغوړوه څادر یې وغوړول نبی علیہ السلام درې چومه لپې ورته داسې واچولې یوې ورته واچوله بل چوم لپې واچوله بلې ورته واچوله نو هغې څادر به راجمع کړه څادر یې راجمع کړه ابو هريره هغه څادر سینې سره ونیوه نو ابو هريره وایي زما دې قسم بالای چې د دې نه بعد ما نه چېرته د پیغمبر علیه السلام خبره ته هېره شوې دا نه ده نو ځکه پیغمبر علیه السلام دې ته د علومو د مشکات نه ورکړي وو دا مفسرین فی الحدیث دے ما تغیرو چې ټول صحابو کې دې روایت چې نقل دي چانا ابو هريره نه 15304 روایت نقل دي او مفسرین صحابه ټول سوري شپږ صحابه کرام ټول کې دې روایت دي مدینه منوره نه ووتل نه دا ولی لحب النبي صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام د محبت د وجنا په یو ځل بحرین ته لاړ په شرطونو باندې بحرین ته لاړ او د دې نه وتله نه او د دې بنیه چې کوم دی دا ابو هريره ده ځکه پیشو بچي سره د سړي کپړې محبت وي هغې سره مینه وي څوک یې پیشو بچی ساتلی څوک یې په لستوڼي کې پخوا به لستوڼي مټ راوړه هغې کې اچولې ځان سره به ګرځوله نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته دا کولې کېښوده چې ابو هريره یا یو روایت کې راځي مسلم کې وروسته راځي یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک هغه یو باغ قرار قضای حاجت دپاره وخت یې ډېر تېر کړ چې ډېر یې تېر کړ صحابه کرام تشویش کې شو نبي علیه السلام څنګه شو ټول نه اول چې دا نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه ورغی چې ورغی د باغ نه شاوخوا راتاو شو دا نه پیدا نه کړه د هیبت د وجې نه دا یو لښتی و هغه لښتي کې ابو هريره چې دی نو ځان وړوکی یې کړ ننه ویسته او باغ ته ور دننه شو د پیغمبر اسلام تپوس کو چې دروازه باندې موټر راغلی هغه د په لښتي باندې راغلم نبي اسلام ته انت ابو هريره ته خو داسې لکه پیشو ابو هريره د پیشو پلار چې په لښتي باندې سوري کې راننوتی او دننه باغ ته راغلو خو صحیح دا دی چې د پیشو بچی ساتلی هغې د وجې نه ابو هريره باندې مشهور شو قال ابو هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایلی انما انا لكم بشکل استاد لپاره بمنزله الوالد زه په منزله د پلار ما اعلمكم زه په منزله د پلار ما وچاکې په شفقت کې اعلمكم د تخیم امور دینکم امورات دین تاسو تخیما فاذا اتى احدكم الغائط فلچ اراده یو تاسونا اتيان الغائط راتل قضاء حاجت دپارا فاذا اتى فلچ اراده احدكم یو تاسونا الغائط اتيان الغائط
راتل دبائي تتا فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فلا يستقبل القبلة او مخمن علي قبلتا ولا يستدبرها وشابا علي دا دلیل چاہے دا دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اغی داوی چه منع مطلقان دا منع سند مطلقان دا مخبمن اڑے بیت اللہ تا شابمن اڑے بیت اللہ تا ولا يستطيب بيمينه استجابا بخلاص باندے لا يستطيب استجابا استطابت نکوین کیگی سکدی کی ازالت نجاست و ترتیب دموزے دے آغر دے چی آغا نجاست بکیو استنجا وشوا وگوبانی آدھے سپاشو مخی چیدن دے نجسو استطیب دموزے رائے نزکر استنجا دا استطابت پیلے کیگی ولا يستطيب بيمين استجاب وخلاف باين لي مخي مسألة كيرش ولا نستجيب اليمين اختلاف وكان يأمر بثلاثة أحجار ونبي السلام أمر بك ولا مستقدرين كانواني باستعمال ثلاثة أحجار واستعمال رجلين كانواني بوقت استنجاء مخي كيرش مسألة ولا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار باقي اختلاف كيرشو وإذا أتى ندي وجنا وينهى نبي السلام بمنك ولا عن الروس والرمى نبي السلام بمنك ولا الروسنا روس جكم دے دخشنو تویل کیگی والرمى دے رمى جكم دے زار اڈو کو تویل کیگی رمى جمع در بیتا دا زار اڈو کو تویل کیگی او دے جمع رمى مرادی اور رمى مرادی رمى ورد تویل کیگی لأن الإبل ترمه وخان دی لرقری وخان دی لرقری وخان کوئی دے کورتر رحمہ ویلے کیگی دستا نهر آگل دا سکا دا چانا در رحمونا سکا کی ولی دی آگی کی نولی استنجاب دے بانے مکبا یو خود دی وجد نهر آگل احتمال لرے چدا چدے ندا نجسوی مانا دار دا نجسوی یو دا مرداروی دا آگی آگو کی استنجاب مکبا یا دی وجنا دا اڑو کے دا قائم مقام دا چا دا حاجر بانے قدری دلے نشی دا ملامست دا وجنا اڑو کے صفائی نراولی لوٹا صفائی راولی ولی زگوی آغا کانا چی ذکوی آغا صفائی راولی چی دغرد کانوی چی سن کانوی او خویوی آغا سپن کانوی آغی بانی صفائی کے صفائی راولی نا آغا نورم چی جنم آغا نجاست خوری آغا صفائی نراولی دا اڑو کم دا خویوی دا چی جنم ملامست خویوالی بکیوی و دا صفائی نشراوستلے تو ذکر نبی علیہ السلام لدین مانا کرے دا وبه قال حدثنا مسدد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن سفيان مراد سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة دا ابن ابي اغاچنو دا سفيان ابن عيينة دا چنو صاحب نبی دا نے اعتدال ہوئی چٹول امت اجماع کړی دا په دې باندې چې سفيان ابن عيينة حدیث دا قابل د حجت دی په یو سلمو کې دې کوم دې هغه شوی دی پیدایش شوی دی یو سلمو نبی کې دې وفات شوی دی عمر یو نبی کالو اخر یو کې د چا نه عن زهري د زهرینا او دا زهري دا محمد ابن مسلم ابن عبید الله دی محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن عبد الله الزهري دا احد الائمه الاعلى ایمو لوی عالمو یو امام زهري دا د شام او د حجاز لوی عالم دی د دې په جلالت باندې د دې په منقبت باندې د دې په فضیلت باندې د علماء ټول اتفاق دی وشبق پندوس یا په وقت پندوس کې پیدا شوی دی او یو سلطنویش کې د دې وفات شوی دی هغه ورته کوي د چانا د عطا ابن یزید نا عطا ابن یزید لیسی دی د جندری د داسې قراوی دی ويوسف بن ذو کی وفات شوی عمر اتیا کالو اگر میں ذکر کی عن ابي ايوب دا ابي ايوب انصاري رضی اللہ تعالی عنہ ابو ايوب کلن خالد ابن زید ابن قلید ابن ثعلبة الانصاری دا انصاری صحابی دے
او بیا انصار کی بند جان سره کبیرت تعلق لري نجاری دے او دارنگا خزرجی دے د مدینه منورې دے نبی علیہ السلام سره په عقبه کې شریک دی په بدر کې په احد کې په ټول جنگونو کې د نبی علیہ السلام سره شریک شوی دی په ټول جنگونو چې څومره جهادونه شوي په ټول جهادونو کې د نبی علیہ السلام سره دا شریک او نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته راغی دا د ابو ایوب انصاری سره اوسېدله تر دې حده پورې چې مدینه منوره کې جماعت جوړ شو او د دې نبی علیہ السلام بیبیان کورونه جوړ شو او ابو ایوب انصاری دا د جهاد سره ځان لازم کړی وروسته د نبی علیہ السلام نه تر دې حده پورې چې دا په غزوې قسطن دنیا کې دا وفات شو 250 هجري وه او بیا دلته اهل حسن یا قلعه د دې په قسطنطنیه کې نو هغې هلته دفن کړه او هلته دا روم حصه وه او رومیانو چې کله به باران نه کېدله نو هغې به راغله نو هغې به د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د دې په برکت باندې به باران غوښتله نو رب العالمین به چې دی نو باران نو دا کوله او د دې دا خصوصیت دی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة د دې معنا ابو ایوب انصاري کوي ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ بترک الجهاد چې جهاد پرېږدي دا ځان هلاکت ته غورځول دي 150 د دې مرویات دي روایات 150 دي د نبي علیہ السلام سره دومره مینه وه نبي علیہ السلام سره دومره محبت و نبي علیہ السلام سره قبا مقام ته انصارو د هر یو دا تقاضا وه چې نبي علیہ السلام زما سره حساب شي بل ویلې ما سره حساب شي نبی علیہ السلام اوښه پرېږدې وه چې فإنها مأمورة پرېږدي د اوښه دې ته امر شوی چې چېرته لاړ هلته ولاړه شي د اوښه تلله د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې اوښې دیره واچوله هلته چې دی نو لاړه دې ابو ایوب انصاري دوه چته کور یو کوټې لاندې و بل باندې وه نبي علیہ السلام ته ویل ستا ماما د پاس اوسېږي که لاندې نبي علیہ السلام یې لاندې صحیح دی ځکه خل راځي وفود راځي صحابه کرام راځي خل ملاقات ته راځي لاندې اسانه دی بره تکلیف دی ابو ایوب انصاري وایي نو یو ځل زمونږه یوه کمبل وه یو بړستن وه نیمه به لاندې اچوله ځان باندې نیمه بره اچوله یو ځل منګی و یو لوښي و هغه لوښي نه پرې دویم چل کې اوبه توی شو چې اوبه توی شو موږ ویل دا اوبه پیغمبر علیه السلام باندې ونه بهیږي ونه څڅېږي بیا ډېر دې وجې نه زمونږ کور کې دا یو کمبل وه یو بړستن وه چې اوبه واوښتلې ظلم په دې اوبو کې هغه کمبل او بړستن وچوله دې لپاره چې دا اوبه جذب کړي نبي علیہ السلام باندې اوبه توی نه شي نبي علیہ السلام ته تکلیف میلاو نه شي یا ټوله شپه همداسې تېره کړه یوه کمبله وه هغه ټوله په اوبو باندې لمده کړه دا د پیغمبر علیه السلام سره د دوی مینه وه د دوی هغه محبت و نو ځکه دا کفره دومره منقبت او فضیلت دا معتبر کړ چې نبي علیه السلام د دوی په کور کې دېره شو نبي علیه السلام 14 ورځې دلته تېرې روایتن منصوب دی فعل دې لپاره محذوف دی یروي روایتن دا منصوب دی بفعل محذوف رواه روایتن یا یروي روایتن نو معنا دا ابو ایوب یروي روایتن دا نقل کوي روایت د پیغمبر علیه السلام نه قال نبی علیه السلام یې دا کوم روایت کله چې تاسو راشي غایب وتا غایب اصل کې هغه حیثیت چې موږ ته ویل کېږي چې دا کتوي یا د غایب نه مراد دې د قضا یا حاجت دې به د دې نه بعد اطلاع کېږي په هغه ځای باندې چې کوم ځای کې سړی قضا یا حاجت کوي فلا تستقبلوا القبلة بغایت ولا بول نو مخ بناړوئ قبلې ته په غایت و بول باندې ولکن شرقوا وغربوا لیکن موږ مشرق او مغرب ته اړوئ دا ولکن شرقوا مخ واړوئ جهت د مشرق ته یا مغرب ته علامه خطابي وایي دا خطاب اهل مدینه ولره دی هغه څوک چې په سمت او قبله د اهل مدینه وي واما من كان هغه څوک چې هغه قبله جهت د مشرق او د مغرب وي فانه لا يشرق ولا يغرب هغه مشرق او مغرب ته مخ نه اړوي بلکې هغه شمال جنوب ته مخ اړوي ځکه مدینه منوره د مکې مکرمې نه بیت الله نه جهت د شمال ته
هغه چې مشرق او مغرب ته مخواړه بیت الله ته یا مخراج یا شارادي او هغه څوک چې د مکه مکرمه نه بیت الله نه جنوب شمال طرف ته دي هغه لپاره حکم دار شرط تو وغدو مخ مشرق ته او یو مغرب ته واړوي یا مخ اړه مشرق ته او یا مخ اړه چاته مغرب ته مخ هغه اړه ولا کې شرط او وغدو فقدمنا الشام بمنغرا الشام دا په بازار کې په جهاد کې چې موږ فتح د جهاد د شام وکړه فتح د شام وکړه لکه صحابه کرام هغه د جهاد د وجنا خارو په دې ملکونو کې د جهاد اهمیت د وجنا خارو غني پیغمبر علیه السلام دغه صحبت دغه ملګرتیا دا چا پرې پدلا یا د نبی له سلام د وفات وروسته صحابه کرام خارج وو جهادونو کې تر لږ ځایونو پورې لا ورسېدل وروسته بریشي تر دې پورې چې عبدالرحمن ابن سمورا رضی الله عنه د کابل ته راغی د دې ډېر کسب غلامان یوړو دا مقبول او نافع راځي دا لوی محدثین دي د صحاح سته استادان دي بلکې ډېر لوی علما او محدثین دي دا د عبدالله بن عمر د هغو د غلامان دې نه وړي او دلته چې ایمان راوړ د احادیث ذکر لوی محدثین کې راجوړ ذکر داوي فقدمنا الشام من شام ترالو د جهاد لپاره فوجدنا مراحيلا من دې دغه مراحل جمع د مرحاض هغه دې ته ویل کېږي چې کوم د قضای حاجت لپاره یا د غسل لپاره وي نمراتې نه به خلاله دا من دکړه قد بنيت چې دا جوړ کړی شي او قبل القبلة طرف القبلة تجوشيو وكنا وننحرف عنها من انحراف قولة مراحيلنا ونستغفر الله من بدلا تبارك وتعالى وخنا مبتلا مقصد حديث استقبال او استدبار ده چې قبلة ته کوم استدبار دا حرام ده او مخکې نو قبلة ته دا معنا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب دا وهيب ابن خالد ابن عجلان دے دا سیقہ راگلے لیکن آخری عمر کی محافظت کی تغییر راگلے یوسف فی تشبیت کے وفات شوئے قال حدثنا عمر بن يحيى دا عمر بن يحيى بن عمارة ابن الحسن القنية دا انصاری دا انصاری او مازلی دے سیقہ راگلے او پنید اکثر محدثین مبارک بعد علماء جرح بکڑی دا قوین دے اگر ذکر کے عن ابی زید دچان دا ابی زیدنا دا ابی زید دا چې امام ابو داود روایت چې ذکر کړي دا ابي زیدنا لیکن علامه ابن حجر وی وهو مجهول دا ابو زید چې کوم دا مجهول راوی دی هغه ذکر کړي دچان دا معقل ابن ابي معقل اسدي رضی الله تعالی عنہ عنهما دا معقل ابن معقل اسدي دا انصاری دی دی وجنه دوی اکرار دوار صحابیان دی او دا په زمانه د معاویه رضی الله عنه کې هغه کې دا وفات شوی دی هغه وی قال ما قالوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام باندې کړی ان نستقبل القبلتين چې موږ مخواړو دواړو قبلو ته دی بولنا پایت په بولو پایت باندې قبلونه مراد بیت الله او بیت المقدس دواړو ته مخواړو نو دا حدیث نماروی کی چې بیت الله ته مخ نه اړه بیت المقدس ته مخ نه اړه دې حدیث نه مختلف جوابونه مونږ کو یو دا چې دا نه تنزیه او د ادب دا نه تحریمی نه به اجماع ادب دا چې بیت المقدس ته مخ مکوا او ابن حنبل رحمه الله امام احمد ابن حنبل وی دا حدیث منسوخ دی په حدیث د ابن عمر باندې دا حدیث منسوخ دی په حدیث د عبد الله ابن عمر باندې باندې دریم ابو اسحاق ابو علی وی دا نه د استقبال بیت المقدس نه راغلی دا حين كان قبلة چکل دا قبله وا بیا نه نبی رسول الله استقبال بیت الله نه کړی دا حين كان قبلة چکل قبله وا نوراوی د ګمان کړی چې دا نه مستمر دا دائما دا نو ځکوي چې دا نه نبی رسول الله کړی دا نستقبل قبلة دې به قول او غایتنا سلورم جواب داو کې احتمال لري دا د دې وجنا د وجد استدبار د کعبینا ځکه سړی چې مخ بیت المقدس ته واړي بیت المقدس دا د بیت الله شمال طرف ته دی هغې طرف چې مخ واړی نو شا د چا ته راځي د بیت الله ته راځي
سوچ په مدینه منوره کې وي مدینه منوره د بیت الله شمال طرف ته او سوچ مخ واړی بیت المقدس ته نو شای بیت الله ترادي نو د دې وجنه شوی دا پنځم جواب دا دی چې دې راوي ابو زید راغلی دی او دا ابو زید راوي چې کوم دی دا مجهول دی دا سره ثابت نه دی راوي مجهول دی دا پنځم جواب شو قال ابو داود غرض امام ابو داود داود قال ابو داود غرض تعرف د ابو زید دی چې د ابو زید ذکر شوی دی مقصود تعین دی چې دی وجنه غیر دی انا بل راوی چې کوم دی دا ابو زید هغه راوی د حدیث د نبی د تمر دی او د ابو زید چې ذکر دی دا هغه ابو زید چې نبی د تمر روایت ذکر کړی دی دا ابو زید سونی هو مولا بني ثعلبه چې دا د بني ثعلبه غلام دی دا ابو زید نه مراد دی هغه ابو زید چې د نبی د تمر روایت کړی هغه نه مراد نه دی هو یا برد امام ابو داود قال ابو داود تعارف د ابو زید دی تعین د ابو زید دی چې هغه ابو زید چې نبی د تمر روایت کړی هغه نه مراد نه دی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس دا محمد بن يحيى بن فارس دا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس دی او دا ثقه دی حافظ دی په یو 258 کې وفات شوی قال حدثنا صفوان دا صفوان ابن عیسیٰ دی صفوان ابن عیسیٰ دا صفوان ابو محمد کنیرا دا د بصری اوسیدونکی د ثقه راوی دی یوصل نبی کی دی وفات شوی دی هغه روایت کې د چانه د حسن ابن ذکوان حسن ابن ذکوان د ابو سلمہ بصری دی او صادق چې نو دا راوی دی کله کله خطا کېدلا ډېر محدثینو ضعیف کړی دی وای دا قدریو همدارنګه احادیثو کې تدریس کولا هغه روایت عن مروان الاصفری د مروان اصفرنا دا مروان اصفر ابو خلف بصری دی ابو خلف کنیه دا دې مروان ابن حقان ویل کېږي دې وجنا دا سالم دی نو دې سال هغه چې نو دې هغه چې کوم دی دا فسقاتو کې امام زهري ذکر کړی دی ودا سے راوی دی دا مروان اصفر قال دا مروان وی رأيت ما ولد ابن عمر رأيت ما ولد السوق عبد الله ابن عمر انا خراحلته چې چوکا کړي وا کته کړي وا خپل راحله خپل اوخا عبد الله ابن عمر ابن خطاب دی دی وجد دا العدوی دی ابو عبد الرحمن کنیه دا ورسته د نبوت د 3 کال ورسته پاتې شوی دی نبی علیہ السلام چې هجرت کوله د دې عمر په دې وخت کې 10 کال وو او جهاد روانو د جهاد دوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ته معشومی دی وخت کې د سلور کال نبی ته واپس کا سلور کال د 14 کال نبی ته واپس کا ویته چې د مبالغ نه یې ته واپس کا او دا یو د مفسرین صحابه کرام لري څنګه دین وسرا او شپږ شر روایت دا نقل شوی دي مفسرین صحابه ولري دا د عباد له 40 لري دا په نبی سلام تابعداري کې سختو د نبی سلام په اقوال او افعال کې تابعداري ډېر سخت کولا ټول حالات کې تابعداري کولا او بل صفات دا او کثیر الجواری ډېر زیات سخی وو بدر اویا کې وفات شوی هجری عمر کې دینو درماتیا کال وو کله چې دا مدینه منورې ته تللا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دې کې خوب وکړیو نو چې په خوب کې نو معتبر سم نسید نبی رسول الله قضای حاجت کړو نو دا الله کې نسید اگر کا قضای حاجت نه کولې دې نبی رسول الله قضای حاجت کړي چې د نبی رسول الله دم کړو دا الله کې نسید نبی رسول الله دلته دم کړی دا الله کې نسید اگر کله دمي وخت بنو تمره د نبی رسول الله تابعداري کول انا خراجت مستقبل القبلة جگلی تمخامخ ثم جلسا یقین سدل ابن عمر یقول الیها متوجها الى راحلة قولك ولراحلتا فقلت ما ولي ابا عبد الرحمن أليس ندلا خبر قد نهيا عن هذا الذين من كرش استقبال بالقول الكعبة
قال ابن عمر بلا ولنا انما نهي عن ذلك من شبه استقبال بالبول والغائط قبلتا في الفضاء والصحراء فضاء قولوز من تبلتي صحراء تبلتي ميدان تبلتي من شبه فإذا كان بينك وبين القبلة فلتستاق ما بين قبلة شيء يشيبي يسترك شاغ پٹئی تالانا ساتر بھی ساتر فلا باسا اس بات نشترے ویدہ جاگیز دے لیکن احناف مسلک دارے جناب صحرا کے مخشاہ قول جائز کرے وہ بنیاد کے جائز کرے آبادی تجید دی ناسدہ ہم جائز کرے دائیوم جائز کرے ندی حدیثنا منگ جواب ذکر کرو ندی حدیثنا منگ جواب ذکر کرو یو پکی دارے چدر تراوی حسن ابن ذکوان راغلے دے دا حسن ابن ذکوان دا ضعیف راوی دے دیر محدثین اغی دا ضعیف کرے دے دا ضعیف راوی دے دا یو دویم جواب منگ ذکر کو چاہدلے ابن عمر بن انما وی عن ذالکا آیا دا روایت دا نبی علیہ السلام نکی او کپخبر استنباد کیا احتمال لری کہ نبی علیہ السلام نے روایت ذکر کی احتمال لری کہ نبی علیہ السلام نے روایت ذکر کی نا کپخبر استنباد کی اذا جاء احتمال بدل الاستدلال استدلال باطل ہے درہیم جواب منگتو کدا روایت ثابت چھی ولیکن دا مخی طول روایات دا خلاف راغل لے مخی روایاتو کے استغفار استدبار مطلقا منعنا قلدا دا مخی طول روایاتونا دا اغ روایاتونا خلاف چکم دیا غراغل لے سرورم جواب منگتا کو چکتا دیوان تکی نسل دے ستاکو مابین کی دے بیت اللہ کو مابین کی کپ سحران دے گی او دی کنسی دی قرون دی دیوالو نجی دنیا دیوالو نموجود دی نو با انسان چپ سحران کے ناس تا چکم دے دا جائز شی نو ولی دیوان تکی نوے جائز وے او سحران تا چکی دا جائز نوے او دا مخوشا عرول بیت اللہ تا داول ناروا دے بعد علماء ویدی کی ادب احترام دا بیت اللہ دے لئنہا قبلتن ذکر بیت اللہ قبلہ دا بعد علماء وی دا مخوشا عرول بیت اللہ تا ذکر دا جائز ندے دا ناروا دے ذکر دا احترام دا مسلات جن دے احترام دا مسلات جنیات دے آگا جنیات پیریان چکم سہراگان کیوتی دے کے مندون کئی دا غید آدم احترام دا پارا مخوشان والدہ جائز ندے چکم شابیت اللہ دا وارے دا دا غید آدم احترام دا پارا دے او یاد آرے دا بیت اللہ فخبر پہ حرمتی دا دا بیت اللہ ادب احترام دا چاہیتا مشاعروا او موتا مخوتا ہماروا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا صلی اللہ علیہ وسلم